1400 نه 1500 پورې صحابه روان شو. شپږم د ذیقعدې د رکوټ اختر د میاشتې نه پس چې مونږ د میانې میاشت ورته وایو، د ذیقعدې لومبې تاریخ و چې د مدینې شریفې نه ووتل او د ګل ورځ ده. ذوالحلیفه کې نیتونه وکړل، لبیک سره روان دي. غدیر الاشتات یو ځای دی، هلته چې ورسېدل جاسوس واپس ول اطلاع راوړه، ویې څه د مکې خلک خو خبر شوي هغوی خو تا نه پرېږدي، ځکه هغوی د ګیر چاپېره قبیلو خلک راغونډ کړی دی او چې څومره قبایلي خلک دي هغوی یې په مینت او په زارۍ راغونډ کړي دي او ټول مسلح دي او مکه او د مکې کوڅې مکمل یې درته بند کړي دي، بلاک کړي دي، پرېږدي نه. او دی فیصله کړې ده چې موږ نبي علیه السلام او د هغه ملګري صحابه مسلمانان بیت الله ته او مکې ته بلکل نه پرېږدو، ټولې لارې سیل دي، بس بد دي، که ته ورځې جنګ د سره کوي پرېږدي نه. ښه مضبوطه فیصله یې کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې ځای چې ځو الله دې پکې خیر واچي. موږ د جنګ په نیت نه ځو، موږ د الله د رضا او بیت الله د کور د عظمت په خاطر ځو او موږ طواف او عمره کوو، جنګ نه کوو. که موږ چا پرېښودو او موږ د بیت الله طواف وکړو خو ډېره ښه ده، او که چا منې کولو هغه وخت سره به بیا فیصله کوو. روان شو هغوی د خالد ابن ولید د 200 یو لښکر یو دسته د شهسوارانو بیله جوړه کړې وه. هغوی وی چې تاسو لاړ شئ او په مسلمانانو باندې حمله وکړئ. ویاروئ چې واپس شي. جنګي حربې همدغسې وي. حضور پاک مبارک ته پته ولګېده چې په دې پلانکۍ لار کې خالد ابن ولید د 200 شهسوارانو تورو نیزو سره موږ ته ولاړ دی، نو لاره یې بدله کړه. نو بیا خالد ابن ولید هغه نه چا دی چې وروسته مسلمان شو، نو د هغه د اسلام یو څو وجې دي. هغه وی یو وجه مې د اسلام دا وه چې ما یو ځای کې د غر شاته پوره انتظام کړی چې مسلمانان به په دې لاره ځي او مونږ خو د اخسونو لښکر یو، پیاده او د اس مقابله خو نه کړي، نو مونږ به پرې ناګهاني حمله وکړو، دوی به دل ول به کړو. کوی چې مونږ انتظار کوو دوی رانلل، چې پته ولګېده هغه عامه لاره یې بدله کړې وه، په بله تلي. یاره ویله کې مې دا رالل چې دا د خدای جوړ رښتونی پیغمبر دی. درته څه پته ولګېده؟ معلومېږي دا چې خدای خبر کړی دی. وی بل ځای کې مو ورته انتظام وکړو او ما ته پته وه چې د مازدیګر مونځ د مسلمانان ډېر لوی اهمیت ورکوي، دا نه پرېږدي. نو ما دا فیصله وکړه چې دوی به د مازدیګر په مانځو درېږي او مونږ به پرې د شان حمله وکړو. وی چې مونږ یو ځای کې د انتظام وکړو، نو حضور پاک صلات خوف ورته وي حقه مونځ وکړو، هغې کې نیم ځان پسې ودرې، نیم دشمن ته مخامخ ودرئ. نو چې دا نیم یې ځان پسې که مدرولې دوی ته یو رکعت وکړي، دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي، او دشمن ته چې کوم ولاړ هغوی راشي امام سره رکعت وکړي، د امام 2 پوره شو، بیا دوی خپل دویم رکعت پوره کړي او هغوی خپل پوره کړي. وایي داسې مونځ یې شروع کړو چې نیم په مانځه ولاړ دی او نیم مونږ په مخامخ ولاړ دی. مې چې زما د دې سکیم نه چې دی خبر شو، معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دی او خدای خبر کړی. 2 وجې دا وې او 2 نورې دي. د دې د وجې نه وروسته بیا خدای پاک د فتح د مکې په سفر د کال باندې خدای پاک خالد ابن ولید بیا مسلمان کړی. لار حضور پاک بدله کړه. چې بدله یې کړه، جاسوس را د اطلاع ورکړه، حضور پاک مبارک او فرمایل ویده د بیت الله د تعظیم په خاطر روان شوی، که ما سره د مکې خلک صلح کوي، جوړه کوي، خو داسې شرط باندې جوړه کوي چې هغې کې د بیت الله تعظیمي، نو که په ما هر قسمه تکلیف راځي ورسره جوړه کو. خو که چرته دوی داسې نه کوي، د بیت الله تعظیم مد نظر نه ساتي او د بیت الله د تعظیم خیال د دوی نه، نو زما د قسم په خدای وي، په هغه ذات مې د قسمي چې دی پیدا کړی، مال نبوت را کړی دی، چې تر هغې پورې به ورسره جنګ کوم چې تر څو مې دا سټ نه پرې شوی، نه پرېږدم. او که تعظیم د بیت الله د دې مقصدي او د هغې عظمت ملحوظ خاطر ساتل غواړي، نو بس ټیک ته هر شرط یې تیار جوړ ورسره. روان شو نبی علیه السلام مبارک او تقریبا حدیبیې ته ورسېد. حدیبیې څه د حرم راځي او څه د حرم نه بار راځي. هلته چې ورسېدل، اوښه مبارکه د نبی علیه السلام کېناسته، نه تله. نو دې سالچاوي ته خلک هی هی اواز کوي، اوښې ته هغې حل حل اواز کوي. صحابه هم اواز وکړه حل حل حل،
او نبی علیه السلام اوښه پاسوله خو اوښه نه تله. نو بس خلکو وی دا قصوا خو ډېره تکړه اوښه وه. بس ستړې شوه ښه بوډۍ شوه قصوا، ستړې شوه نوره د تلو نه ده، قابله د تلو نه ده. دا هغه اوښه وه چې حضور پاک به پې عام سفر کو، د هجرت سفر یې پې کړی. نبی علیه السلام وی ما خلات القصوا، وی دا ستړې نه ده دا قصوا اوښه، او دی عادت هم نه لري چې په لاره کې دغسې سملي، ولکن حبسها حابس الفیل، دا خدای بنده کړه، الله یې نه پرېږدي مخکې. ولې نه پرېږدي؟ له ابرهه لښکر خدای بند که نه یې پرېښود چې په مکه کې جنګ ونیسي، اگر که نیت د هغه ټیک نه و. مونږ د طواف په نیت ځو، دې کې هم د الله دا حکمت دی چې بیت الله د جنګ نه ساتي. بس اوښې له بیا یو اواز ورکړه، اوښه اوچته شوه او نیغه لاره د حدیبیې په میدان کې سملاسته. صحابه رالل په دې لاره کې حضور پاک ته شکایت وکوي، صاحب اوبه نشته. 1400 او د 1500 په منځ کې دي. نبی علیه السلام وفرمیل لږې شانتې اوبه چې ته ماله پیدا کړې. یو سړي سره په کاسه کې لږې اوبې هغه یې ونه راوړې. حضور پاک پکې خپل لاس مبارک کېښود، داسې د لاس مبارک د لاندې ګلوتونو د خوا نه داسې اوبه روانې وې لکه د چینو په شان امثال العیون. هغه 1400 صحابه هم سیراب شو، هغوی سره چې کوم د سورلی اوښان و هغه هم سیراب شو، اسونه اوښه، او چې کوم یې ځان سره د صدقې د ذبحې لپاره صحابي روان کړي هغه هم سیراب شو. دا عظیمه معجزه د نبي علیه السلام. نو طالبانو ته مې وی مې د هغې قوم نه خوش قسمته قوم کم دی چې د حضور پاک د معجزې اوبې څکلي دي، چې د حضور پاک د لاس مبارک د معجزې اوبې څکلي دي، د هغې نه خوش قسمته قوم بل نشته دی. چې حدیبیې ته ورسېدل، کوی کې لږې شانتې اوبه وې، هغه ته صحابه ور اوچتې کړلې، کوی یې وځلزه او تش شو. رالل بیا صحابه شکایت یې وکړو، وی سین حدیبیې کې خو یو کوی دی، هغو صحابه وځنځه او قطره اوبه پکې نشته. نبی علیه السلام وی زه درځم، راغی غشې مبارک یې راواغېسته او هغې په کوی کې وغورځه، او لږې شانتې اوبې خوله مبارکه کې واچولې، هغې پکې وغورځولې. وی سر پې کېدې، صحابو پې سر د پاسه کېښوده، وی لږ صبر ورته وکړئ، صبر یې وکړو، وی اوس دې سر لر کې اوبه ترې راوباسئ. دومره اوبه ترې صحابه راوویستې چې هغه ټول صحابه هم پې سیراب شو، صحابي هم سیراب شو، ګډې چیرې هم سیراب شوې، دوی کې هغسې اوبه راپورټ کېږي. دا دوه معجزې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دلته ښکاره شو. حدیبیې ته چې ورسېدل، نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیږه، وی ته داسې وبتې لاړ شه، حضرت خراش ابن امیه رضی الله عنه وی ته مکې ته لاړ شه او د مکې خلکو ته زما یو پیغام ورسوه. د الله رسوله څه ورته وویل؟ ورته ووایه چې دقسې نبي علیه السلام راغلی دی، د جنګ په نیت نه دی راغلی، د الله کور دی، د ټولو خلکو شریک دی، د خدای کور بیا د چالي خاص. اوس هم دا بعضې خلک جومات ته ځمکه وقف کي، بیا وایي دا زما ده او دا زما ده، نه چې جومات ته ځمکه وقف ده خدای شو، هغه د چا نه ده، بیا هر سړی پکې منځ کولی شي، دې کې داسې خبره نه. نو د بیت الله د خدای کور دی، دا د هر چا دی. ورته ووایه چې ما پرېږدی زه عمره کوم واپس ځم، او دا پیغام ورته زما ورسوه چې که ما سره جوړه کوې نو جوړه راسه وکړې، جنګ تاسو هم ستړی کړی او زه هم ستړی کړم، ما سره جوړه وکړې، زه پیشه او نور عرب پیشه. که چېرته نور عرب په ما زورور شو او زه ختم کړم نو ستاسو ارمان به پوره شي، او که چېرته خدای زما طاقت غالب که او نور عرب مسلمانان شو زمونږ غلبه پرې راله، نو بیا به تاسو وګورئ که زمونږ مرسته کوئ او که نه کوئ، خو جوړه راسره وکړئ. تاسو هم ستړی شو، زه هم ستړی شو، بس جوړه راسره وکړئ. حضرت خراش رضی الله عنه چې کله لا نو وته هغې کافر ورته ووایي د مکې مشرکانو ته، وایي زه راغلی او د نبی علیه السلام یو پیغام مې راوړی درته اورو. چې کوم نوجوانانو هغې وایي نه مونږ ته د هغه پیغام مه راوړه، مونږ د هغه خبرې نه اورو، بس دې پرېږدو. چې کوم مشران و بوډاګان هغې وایي داسې کار دی چې تاسو دا خبره واورئ، ګناه پکې څه چې څه وایي؟ وایي نه بلکل یې نه پرېږدو، پرېښودل خو نشته، وایي خبره خو یې واورئ. نو د هغه خبره یې وایي ښه څه وایي؟ وی هغه وایي چې ما سره جوړه وکړې، تاسو هم جنګ ستړی کړئ او زه هم ستړی کړم، زه پوه شه او باقي عرب پوه شه. که چېرته زه ختم کړم مسلماني لاړه، بس د لار مات به مه رجېږي که نه، ستاسو خو همدغه غرض دی.
او که ماله خدای غلبه راکړه او نور خلک کوم مسلمانان شو نو خیر دی په تاسو جبر نشته بیا به وګورئ که زموږ ملګرتیا کوئ او که نه کوئ او دا هم ورته ووایه چې موږ صرف عمرې له راغلي د خدای کور دې پرېږدی چې موږ د عمره وکړو وسله هم نه دې راوړې واپس به ځو او دا هم ورته ووایه او بل دا چې هلته کوم غریبانان بعضې غریبانان مسلمانان په مکه کې هغوی به د مشرکانو والته کړل پوپ مسلمانان نه را پرېښودل مدینې هجرت ته نو د خراش رضی الله عنه ته یې وی هغې ته بیا یو زیری ورکړه چې تاسو ته لږ وخت پاتې دی انشاءالله چې ان قریب خدای پاک موږ له دا مکه راکوي دې لاره هغوی ته یې خبره ورسوله هغه چې کم غریبانان او کمزوري مسلمانانو هغوی ته د پیغمبر علیه السلام بشارت او زیری ورسو او چې دا خبره یې وکړه بس د مکې مشرکانو یو حلق نه وی نه ورسره جوړه کوو نه دلته پرېږدو زموږ دشمن دی قطعا نه پرېږدو او قرار جنګ ورسره کوو حضرت خراش رضی الله عنه واپس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هلو وی صاحب نه جوړه کوي نه دې پرېږدي بنو خزاعه یو قبیله وه د مکې خوا کې اوسېدله و مشرکان خو د پیغمبر علیه السلام سره تعلقات و د هغې سردار و بدیل ابن ورقا و مشرک کافر په دې موقع موجود و دې مشرکانو ته ویې لکه وی یو خبره نه کوي وی څه وی جوړه کې تاوان څه دی تاسو هم جنګ کوئ هغه هم جنګ کوي تاسو نه مړي کېږي او د هغوی نه هم کېږي او خپل خلک یې پردي نه یې ټول د یو بل رشته داران یې نو جوړه به وکړو ما پرېږدی زه به ورشم او زه به ورسره د جوړې څه خبرې اترې وکړم هغوی چې کوم هوښیاران و هغوی وي بس ټیک ته که نه جنګ نه څه جوړېږي خو ورته یې وی بدیله ته خو ځې خو شرط به زمونږ دی چې مونږ یې دلته عمرې ته قطعا نه پرېږدو باقي چې په هر څه ته فیصله کوې وکړه ورسره خو دلته یې پرېږدو نه دی راغی بدیل ابن ورقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خو د تعلقات و کافر خو تعلقات یو نبی علیه السلام ته ویل چې دا مکې مشرکان جوړې ته آمدل جوړه کوي لیکن د جوړې شرط یې دا دی چې تا سخت کال نه پرېږدي عمرې ته دې نه پرېږدي واپس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ډېره ښه ده وی زه یو سړی درلېږم نو حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه ته وی عمره زه ته لاړ شه او دا حضرت خراش رضی الله عنه چې کله لاړه د ده څاروی هغې دا د منو مړ کړه اوښې والا مړ کړه او دې هم وجه خو به دې ته خلکو خلاص کوي نه دی خو استازی دی حضرت عمر ته یې عمره ته ورشه او د جوړې ټولې د خبرې د مکې مشرکانو سره وکړه حضرت عمر صاحب یې د الله رسوله ما مه لیږه زه دې ولېږلم ګروس په دله خبره یو طرف ته ښه بس ما مه لیږ ما مخکې خو یې څه ګلې وړې وي خراج خو ترې راغی ځان یې ترې راخلاص کړه څاروي والا مړ کړه ما ته خو که چا بره مو کتل نو قصه هم نه دی ډګه ډوبه کړې ما مه لیږه او زما قصې پیسې ده لګي زما که منې خو بس زه چې پرې ورځو بس هر څه چې کېږي هکې یو خدای عجیبه جذبه پیدا کړې دوی څوک ولېږم حضرت عثمان ولېږ دی صابره عثمان کې صبر ډېر زیات و رضی الله عنه او رشته داران یې په مکه کې شته د حفاظت پرې نه نبی علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه ته ویې زه ته لاړ شم چې لاړ ده مکه کې د ده رشته دارانو مشرکان د هغې په پناه او په امان کې ورداخل شو چې ورغې وی تاسو د جوړې خبره نبی علیه السلام هم کوي او تاسو هم کوئ زه راغلی دې ته جوړه جاړه وکړه او نبی علیه السلام د عمرې په نیت راغلی دی اوس یې پرېږدی ګورې تا سره چې جوړه کوې نو څه ناڅه هغله خو یو عزت ورکوې که ابه تاسو نه درکړي تاسو هغله یو عزت ورکوې ګټ عزت د هغه دا دی چې پرېږدی چې دا عمره وکړي هغې ورته ویې که ته عمره کوې نو وکړه تا ته اجازت دی ځه خو که هغه راځي نو قطعا یې نه پرېږدو عمرې ته د ده خبرې ورسره لږې تېرې شوې بس هغوی کلک ونیوه په کوټه کې بند کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع غلطه راورسېده چا ورته ویل چې عثمان پرې شهید کړ په دې حضور پاک خفه شو وی چې استازي ته خو څوک تاوان نه رسېږي استازي خو به د هغوی دلته راځي زمونږ به هلته ځي دا خو یې غلطه وکړه وی بس صحابه ته وی د عثمان بدله صحابه خو هسې تیار هغې خو په دې سوچ کړو چې مونږ لازما ځو عمره به کوو هغې خو ورته مخکې نه تیار تابعدار ناست
خو چونکې په مکه ورتللو هغوی ټولې لارې سیل کړې وې، بند کړې وې، او د ګیر چاپېره د دنیا قبایل یې راغوښتي وو، په زرګونو خلک تیار تابعدار. نو د چا په کلي ورتللم اسان کار نه دی چې بیا هغوی درته انتظام هم کړي، وسلې هم را جمع کړي، ولا خبره نه ده. نو حضور پاک ته بیعت واغېسته، وایي ما سره به بیعت کوئ. نو په حدیبیه کې یو غټ د کیکر اونه وه، د هغې کیکر لاندې حضور پاک کېناسته، وایي چې څوک ما سره ځي راځئ ما سره بیعت وکړئ. نو یو کس به راته او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره به بیعت د جهاد کوو، بیعت به یې کوو. دې ټولو صحابه کرامو بیعت وکړو. او دا ګورې یو اسانه خبره نه ده. تاسو خپله سوچ وکړئ چې د بل په کلي ورځي، ټول مسلح او هغه په زرګونو وي او ته 1400 پې ورځې او بیا دا څه ولا خبره نه ده. د هغې ښځې دې په کاڼ ولي، د هغې ماشومان دې ولي، هغې به خپلو کورونو کې دفاع یې شته، په غشو به ولي، په لارو کوڅو کې به تاسو تتر بتر شئ، څه به کوئ. لیکن صحابه کرامو دا بیعت وکړو. اخره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس اوچت کړ، وی عثمان پته نه لګي که جمدي وي خو ټیک تا، که مړي خو صحیح، که جمدي وي نو زه د هغه د طرف نه هم بیعت کوم. نو دا خپل ښی لاس یې اوچت کوي، دا د عثمان لاس، او دا زما لاس، وی د عثمان د طرف نه ما د جهاد بیعت وکړ. دې نه څه معلومه شوه چې دا ته عثمان صحابه وویل، وی عثمان رضی الله عنه په مونږ کې ډېر قیمتي سړی و، وی مونږ په خپلو لاسونو بیعت وکړو، عثمان د حضور پاک په مبارک لاس بیعت کړی، خپل لاس یې د عثمان لاس وګرځم. او دویم دا چې د هغه په ایمان یې یقین و چې د هغه د طرف نه بیعت وکړو. ته بیعت کې که نه کې خوښه دې ده، د هغه په ایمان یې یقین و چې به خامخا بیعت کې او دې جهاد کې به شاملېږي. هغې ته پته ولګېده د مکې مشرکانو ته چې مسلمانان هم نه صبرېږي. نو هغې یو بل مشر و عروه ابن مسعود ثقفي، هغه یې راولېږه. هغه وی چې لکه مسلمانان خو مونږ ته څه بده خبره نه کوي، د خیر خبره کوي. نو پاڅېده، ټولو ته یې وی چې ستاسو مشر یم که نه؟ هغې یو زمونږ مشر. وی پلار هم یم که نه یم؟ وی بلکل زمونږ پلار. وی ما پرېږده زه ورسره جوړه کوم. وی ځه ورځه. عروه ابن مسعود ثقفي چې کله راغی او نبی علیه السلام سره کېناسته او خبرې اترې شروع کړې، نو هغه لږ رو بچاو په خبرو کې په حضور پاک. نو نبی علیه السلام ته وایي وی داسې کار دی، وی داسې دې څوک لیدلي چې خپل قوم به ختم کړي، ته ولې خپل قوم پسې لګېدل؟ ګوره خپله غوړی په نبي علیه السلام ورچول. هلکه خندق کې خو تاسو رالی مسلمانانو پسې، په احد کې خو تاسو رالی په مسلمانانو پسې، اوس خو تاسو مسلمانان نه پرېږدي، هغې غریبانانو خو درته کلي کور پرېښود، هغوی په نبي علیه السلام اړوله. حضور پاک وایي زما څه کار چې د خپل قوم ختم. او ته بیا څه وایي؟ وایي ګوره، وایي که تا غالب شو خپل قوم دې مړ کړو، نو وایي تا له پکې څه دي قوم وجلو کې. او وایي که دا معامله بدله شوه که نه، وایي دا تا سره چې کوم خلک ګیر چاپېره ولاړ دي، وایي دا څه ګډوډ خلک دی، څوک د یو ځای دي او څوک د بل ځای دي، وایي ټول به ننه وتښتي، یوازې به دې پرېږدي. نبي علیه السلام ورته مسکی شو، یا عروه کاکا مشر و، زه خو قوم نه ختموم، زه خو جنګ له نه یم راغلی، دغه خبرې نه چیرو چې جنګ تاسو کوئ که زه کوم، زه خو عمرې له ځم پرې مې دی که. او داسې مه وایه چې ما نه به قوم وتښتي، دا د تښتېدو والا خلک نه دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبره اورېده، عروه ته یا عروه تا زه نه پېژنم، ته څوک یې؟ زما د قسم په خدای وي چې زمونږ وجود به ټوکړې ټوکړې شي، ټوکړې ټوکړې، او د پیغمبر علیه السلام وجود ته به یو ازغې مو نه رسي. دا سره ماشومانو خبرې کوي. نو دې عروه چې دی، ده به دا چلو که د عروه ابن مسعود و، ده به دا چلو که چې ده به د پیغمبر په دې ګیره لاس راخته. لکه اوس زمونږ خلک چې زنه د خلکو نیسي، لکه وي ګیره یې وله ونیوه، زنه یې وله ونیوله، د هغې به دا عادت و چې په دې ګیره او په دې لاسونو به یې ورته لاس راښکه. نو دم دغه چل وکړه. نو د خرواره یو ورواره خپل مغیره ابن شعبه رضی الله عنه، مسلمان دی، صحابي دی، هغه ټوپی هم په سر کړی د اوسپنې دا هلمټ، او مخ یې پټ و، شاته ولاړ و. چې هغه ورته وکتل، نو هغه او د ده دا خبرې په مسلمانانو بدې ولګېدلې چې جنګ تاسو کوئ، مونږ پسې تاسو انښتې، غوره په مونږ راړه، او بیا د مسلمانانو خلاف داسې خبرې. نو چې هغه داسې لاس راښ کړه، د د تورې هغه موټی راواغېسته او د دې خپل تره د دې کافر د لاس یې پرې و. خوښه دا لاس دی، په دې پلیت لاس ته د حضور پاک ګیرې نه وړې، هغه دی نه خبرې کوه.
هغه چې وکتل وایي څوک یې دا څوک دی وایي دا دې رواره دی مغیره ابن شعبه او بس پوه شو چې زه خو لا وایم چې دا به ترې وتښتي دا خو زما رواره دی او دومره ورسره مینه ساتي چې دا زما لاس یې و هغې له خو یې څه جواب ورکړ واره یې دوکهباز او فلانکې او فلانکې الزامونه یې پرې ولګول فیصله نه شوه دی واپس لاړ خو چې واپس دی لاړه نو د مکې مشرکان سرداران کېنول وایي داسې کار دی چې دا جوړه کول غواړي په هره طریقه چې وایي ما د مسلمانانو جایزه واخیسته وایي قسم دی زمونږ خلک به د یو بل نه وتښتو خو د هغه ملګري د هغه نه د تښتېدو نه دي او ما دا اندازه م واخیسته چې هغه خبرې کولې نو دونه یې د ملګرو احترام کو چې سر یې نه دی پورته کړی سرونه یې ښکته کړي او دا اندازه مې م واخیسته چې لاړې به یې توکلې نو لاړې ځمکې له نه دي رسېدلې خراش کې او لاړې ابه د ملګرو په لاس راښکو په مخ ته یې مږه بیا په لاسونو کې راغښتې او په ځانونو به یې مږلې هر څه چې دي خو دې سړي سره جوړه پکار ده بس کافر خو پوه شو چې واقعي دي خو ځان وجني بس ځان قربانوي نو هغې یو بل کس ولېږه حلیس ورته وایي حلیس له حبشې و دوی د حبشې نه ځان له خلک راغوښتي دا تور حبشیان د مدد دپاره حلیس ته یې وایي داسې وکړه ته لاړ شه چې نبي ته لاړ شه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده نو دا حلیس ته د قوم به د حرم د څارو ډېر احترام کوه نو هغه به داسې وکړې چې دا کومو څارو ته مونږ غاړه کې امیرونه اچولي دي او د حرم د ذبحې په نیت هم لوستې دي دا څاري په لارو کې ودروي حلیس چې راغی او دې څارو ته یې وکتل وایي دا څه دي وایي دا د حرم څاروي دي مونږ عمره کړو دا به حلالو هغې له مړو سري وایي ښه بس واپس شو وایي دا خو پرېښودل پکار دي چې لال د مکې کافرو ته یې وایي داسې کار دی چې هغوی خو څاروي روستې دي او غاړه کې ورته میلونه اچولي دي او هغه خو به راولي عمره به کوي هغه به حلالوي نو دا څاروي به تاسو دوی ته واپس کوئ عمرې ته یې نه پرېږدئ چې خپله عمره وکړي زه خو ترې واپس رالم هغې ورته وایي بانډیسیه پوه نه شوې بانډیسیه دوکه شوې وایي ښه د بانډیسي بس خپل قوم ته وایي ځئ چې ځو ته د مکې د مشرکانو دوی نو مدد نه کوو بیا رضا که کښېنو نو سهیل ابن عمر دا پکې مشر و دی ولېږه وایي ده ته لاړ شو خبرې ته وکړه سهیل ابن عمر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک تپوس وکړي دا څوک راغلی دی وایي سهیل دی وایي سهل الله امورنا وایي انشاءالله زمونږ کارونه خدای اسان کړل سهل د اسانتیا نه وتې دې چې کېناسته نبي علیه السلام سره خبرې ته یې شروع کړلې نو ده دا شرط مضبوط ټینګ کړی و چې صاحب سخت کال به نه راځي عمرې ده مونږ په دې فیصله کړې ده او آینده کال له خیر دې راشه او عمره وکړه او یو څو لس شرطونه یې ولګول یو شرط پکې دقه و چې ته به سخت کال واپس کېږي دویم شرط پکې دا و چې که زمونږ نه یو سړی در وتښتېد او مسلمان شو مونږ له به یې واپس راکړې او که ستاسو نه یو سړی راوتښتېد او مرتد شو کافر شو مونږ بیا نه درکوو دا دویم شرط دریم شرط څه دی آینده کال چې راځې وسله به نه راوړې عمره به وکړې تورې به د سړي اب هم تیکو کې بندي او 3 ورځې به کې به ځان فارغوی واپس مدینې ته ځې د دې صلح به 10 کاله موده د یو بل دوستانو باندې به حملې نه کوو داسې 13 شرطونه چې دا شرطونه کله لګول صحابه وویل دا چې ته مونږ منو زمونږ نه به سړی راوتښتي تاسو به یې نه راکوئ او ستاسو نه به راوتښتي مونږ به یې درکوو او دویم دا چې مونږ به اوس واپس ځو عمره به نه کوو مونږ چې احرامونه تړلي دي نیت هم چې کړی دی او مونږ چې دا دومره څاروي را روان کړي چې دا به د عمرې نه پس حلالوو دې سره به څه کوو دا شرطونه مونږ نه منو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل تاسو ما پرېږدئ زه جوړه کوم هر څنګه چې زه جوړه کوم جنګ نه کوم او صحابو کې خو یو دا جوش و چې دوی د عمرې په نیت را روان شوي دي او د ډېرې مودې نه په دې تمه و چې اوس د لارې نه واپس بوځي نو چېرته د هغې زړه برداشت کوي یو دویم دا دی چې د جهاد بیعت یې ورسره وکړو زړه یې نور هم راوچت شو جوش پیدا شو چې ورځو پې اوس یې واپس کې او دریم دا دی چې عمره به نه کړی او سرونه به اوس خرایې عمره به هم نه کړی او څاروي به حلالوی خلک به څه وایي ایوه چې په نیمه لار کې واپس کړئ او بل دا چې زمونږ نه به سړي تښتي ابه نه راکوي که نه دوی نه راوتښتېد مونږ یې ورکړ
او آینده کال به موږ راځو بېوسلې به راځو که دوی راباندې حمله وکړي بیا به سي او ایله 3 ورځې به تېروو دونه مزل به مونږ کړي دې شرطونو ته هېڅ څوک هم تیار نه لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې زه صلح خامخا کړو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دومره جذبه وه چې راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناستم وی د الله رسوله وی ته د خدای رښتونی پیغمبر نه وی یم وی تا له مونږ ته نه ویلي چې عمره به کوو وی ویلې مې دي وی ولې واپس ځو وی تا ته ما دا ویلو چې سږ کال به عمره کوو ما خو تا ته ویل چې ما خوب ولي او په خوب کې ما ته الله اجازت د عمرې راکړی دی زه خو را روان شوم په دې تمه اوس چې خدای مې نه پرېږدي واپس کوي مې زه څه وکړم ور دومره جوش کې دی وی دا په اسلام کې دومره بې غیرتي ولې مونږ برداشت کوو بې عزتي دومره ولې برداشت کوو چې زمونږ سړی به دوی مونږ له نه راکوي او د دوی هغه به مونږ ورکوو وی عمره وی زما د دوی نه چې کوم سړی ما له راغی نو زه به یې ورکړم خدای به وله لار راوباسي او که زمونږ نه یو سړی دوی له لاړ او مرتد شو زه پرې څه کوم ډوره دی نه کې کافر دی نه دی راکوي وی ښه من به آینده کال 3 ورځو له راځو تورې به م په تیکو کې وي او بیا به واپس به ځو حضور پاک په ته یې عمره غلی شي ما ته چې الله څه وایي زه د هغې تابعداري کوم دویمه خبره ما کې نشته بس ما ته الله داسې وایي زه داسې کوم پاسې د موقع اخوا کېناست وی دا خو زه نشم برداشت کول دا خبرې چې کېږي دې کې د دغې سهیل کې د کافرو نماینده دی د هغې زوی ابي جندل رضی الله عنه په زنځیرونو یې تړلی و په اتکړو راغی مسلمانانو ته یې ځان د ورسو رامنډی کړی وی ما خو ځان د ورسو زه خو دا د دوی دومره وهلی یم او ټکولی یم او زنځیرونه یې راته اچولي دي ځان مې راخلاص کړه او تاسو له مې راورسو دا زنځیرونه ما نه اوس پرانیځي هغه پلار په د کافرو مشر دی نماینده دی راپاڅېد او دا سهیل دا زوی چې کوم دی ابو جندل په دې مخ یو څو څپېړې وو او کلک یې ونیوه اخوا یې کړه دې خوا شه نبي علیه السلام ورته دا پرېږده دا هلک نه پرېږده تا ما سره شرط ایښلی چې زمونږ کوم سړی درشي نو ما ته به یې واپس کوی به دې به تاسو نه بوځئ ما به واپس کوی نبي علیه السلام ورته ګوره ما خو لا لیکل نه دي کړي خبرې جاري دي فیصله لا پوره نه ده شوې وایي که دا زوی نه راکوی نه کوم جوړه حضور پاک ورته وایي ښه داسې وکړه چې پیسې به یې درکړم دې ما ته پرېږده وایي نه هلک وایي ښه یو غلام به په ده په عوض کې درکړم وایي نه هلم وایي ښه ته خو مشر یې د عربو یو لکه موږ یو سړي ته وایي لکه ته خو پښتون یې خبره ومنه کړه نو ته خو یو لوی عربي یې د عربو مشر یې نو زه درته منت کوم درخواست درته کوم د خدای لپاره دا یو ما ته پرېږده وایي نه یې پرېږده دې به خامخا راکړې نبي علیه السلام حضرت ابو جندل ته وایي خفه کېږم ما شرط ایښی واپس کوم دې ورته پاڅېدو ټول 1500 صحابو ته درخواست کوي استغاثه کوي او ټولو ته چغې وایي ای صحابو تاسو ما واپس کوئ دې کافرو ته او لمن یې چته کړه وایي دې ملا ته مه وګوره دې په اسلام څونه والی یم او که اوس هم ورکړم وجنې مې پرېږدي مې نه تاسو مخکې رایې دې پلار والم او په زنځیرونو یې تړلی یم زما دی تاسو سره نشته تاسو ما نشئ قبلولی تاسو یاد وساتئ صحابه کرامو جلل خو د حضور پاک مخکې غږ نشو کولی یو کس د 1500 صحابو نه فریاد کوي لیکن څوک یې ګوتې نشي وروړلی یو کس 1500 صحابو ته استغاثه کوي چې ما قبول کې څوک یې نه قبلی ایمان هم دغسې ایمان دی که د دې زمانې څوک و به چې پرېږده دا مسلماني مې قبوله نه کړه دا مسلمانۍ څوک و صحابه جاري د منځ موقع نه پاڅېدل چې دې منظر ته نه شو کتی زمون مسلمان رور دی څومره تکلیفونه پې تیر دي ملی زخمي ده وجود ته یې څکلی او زنځیرونه لګېدلي دي او دې مونږ د خپله لاسه نیسو کافرو ته یې واپس ورکو لیکن حضور پاک تسلي ورکوي ابو جندله هېڅ فکر مه کوه تا اسلام د الله دپاره قبول کړی تا ځان الله ته سپارلی دی نو زه دې خدای ته سپارم هېڅ فکر چې ونه کوې الله به دې مدد کوي زه دې ورکوم فکر مه کوه الله به دې مدد کوي واپس یې کړه چې خط یې بیا لیکه نو خط کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم هغه سهیل په اعتراض وکړه وي دا رحمان او رحیم څه ته وایي دا خو زه نه پېژنم هغه زاله طریقه باندې بسم الله ولیکه نو دوی به بسمک اللهم لفظ لیکه هغسې ولیکه هغسې وایي ښه ده هغسې ولیکه چې لیکه هذا ما قاضى علیه محمد رسول الله دا هغه ده چې فیصله پې محمد کړې ده صلی الله علیه وسلم د الله رسول
سهیل ورته وایي دا رسول الله کټ که که ته موږ د خدای رسول منلې یا د سره جنګ ولیکو داسې ولیکه چې محمد د عبدالله زوی دا رسول الله ته کټ که حضرت علي صاحب وایي چې قسم په خدای کې کټ کړم لیکه دا خبره نبی علیه السلام وایي زما دې د الله په ذات قسم کې زه رسول الله د الله په ذات مې قسم اگر که تاسو مې نه منئ خو زه رسول الله علي صاحب دا روان که وایي نه قسم په خدای که روان که وایي ښه ماله راکړه خو په حق خو نبي علیه السلام نه پوهېده وایي ما ته وښایه هغه ټکې ورته خو نبي هم په خپل لاس مبارک روان ویې لیکه چې محمد بن عبدالله هذا ما قاب عليه محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله د عبدالله زوی دا لیکل وکړل خط یې ولیکه دوه یو یې بوی له ورکړه یو یې ځان سره پرېښود او نبي علیه السلام خو صحابه خو پریشان خفه دي صحابه ته یې حکم وکړه سرونه مه خورایه او څاروي دلته حلال کېدی چې ځو مدینې ته صحابه چېرته تلل صاحب راغلی د عمرې په نیت چې واپس پیل عمره به هم نه یې کړ څاروي خو به عمرې نه پس حلالو دلته یې څنګه حلالو سرونه څه کې وخورو عمره خو مونږ لا نه ده کړې او د جهاد بیعت یې رانه واخېست اوس مونږ ته وایي چې واپس ځو په خولې یې غږ نه کو یو بل سره لګیا دي چې مې ګویې شروع دي دومره جذبه ده په هغې کې او بیا چې ابو جندل یې واپس کو هغه منظر چا کتی شو او زمونږ کس به دوی به نه راکوي دوی به راځي مونږ به ورکو نبي علیه السلام ډېر غمجن دی حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین دا ورسره وه د هغې خیمې ته نبي علیه السلام ورننوت غمجن و ویل الله رسوله ولې خفه وی ام سلمې صحابه مې خبره نه مني زه ورته یم سرونه وخوره څاروي یې لال کې وی صاحب د الله رسوله دی اوسم په دې تمه دي چې نبي علیه السلام به خپل شرط مات کړي او په مکه به ورشي خیر دی غمجن دی خفه کېږه ته ما راغلی د عمرې په نیت کې اوس نیمګړی واپس ځي د جهاد بیعت وکړه جهاد ونه شو او شرطونه هم په ظاهر کې زمونږ خلاف دي نو ستا څه خوښه ده واپس ځي وی او وی داسې وکړه چې خپل څاروي یې لال کړه او خپل سر مبارک ته وخورایه د دې تمه به ختمه شي په خپله به عمل شروع کړي ستا د حکم خلاف ورزي نه کوي خو په دې تمه دي چې نبي علیه السلام پکې په دې خپله فیصله کې نظر سالي وکړي او دا فیصله ختمه کړي بس نبي اسلام نعید اواز کړي راشه زما سر وخورایه چې سر یې وخوری او بس وی ساوی راوه چې زه ذبحه کړم بس فورا صحابه کرام پوه شو چې اوس خو بس مسله ختمه شوه زه یې سرونه مخورید او ساوي هم ذبحه کړل احرامونه یې لر کړل او د دې عمرې نیت یې کړی او دې به قضا کوي آینده کال او دقه ځای کې چې احرام تړلی دي او بیا عمره ونه کړي او په دا میانځ کې ختمی نو قانون یې دا دی چې یو ګډ به حلالوي څاروي به حلالوي بس څاروي یې لال کړل چپ چاپ صحابه را روان پریشان هټ نه کوي چې په لاره را روانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خدای قرآن شریف کې آیات نازل وی عمر ته آواز کې حضرت عمر وی ما وی چې ما خو لږه تیزي کړې ده او زما په حق کې به خامخا قرآن شریف نازلېږي او خدای خبر چې ما سره به خدای څه کوي وی حضور پاک راله آواز ورکړي راشي چې راشي وی چې ورغلم وی ما ته عمره خبرې د الله رسوله څه چل دی وی ما باندې خو الله یو صورت نازل کړ هغه ماره د دنیا د قیمتي مالونو نه هم بهتر دی د الله رسوله څه صورت دی وی دا صورت نازل شو انا فتحنا لك فتحا مبینا چې تعالی خدای دا حدیبیې صلح فتح عظیم دی وی ښه د الله رسوله فتح ده او فتح ده ته ګوره دې کې زمونږ کامیابي ده بیا صحابه کرام خوشحاله شو او د هغې صحابو چې د بیعت یې کړی و د کیکر د اون اعلان دی د هغې په حق کې آیت نازل شو لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة دا اون اعلان دی چې کوم مسلمانانو در سره بیعت کړی دی د دې ټولو الله خوشحاله دی د الله خوشحالي جنت دی اذ یبایعونک تحت فعلم ما فی قلوبهم د دې فضل الله وی زه خبر یم خدای ما سره دی زه زما دین سره دی فانزل السکینة علیهم خپا خوریرو خو الله په اطمینان نازل مطمئن یې کړل واصابهم فتحا قریبا خدای ولا نږدې فتح ورکړه څومره دې پس لږه موده پس مکه فتح شوه و مغانم کثیرة یاخذونها خدای پاک وایي دې له به زه ډېر غنیمتونه ورکړم د دې په بدل کې ان الله عزیز حکیم مدینې منورې ته نبي علیه السلام واپس راغی څو ورځې پس یو بل صحابي د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه هغه وتښتېد د الله رسول زه خو راوتښتېدم ورپسې کافرو دوه کسان راولېږل نبي علیه السلام ته وایي چې د شک مطابق ډېر راتښتېدلی دی زموږ نه دې مونږ له راکړه
نبي علیه السلام ابو بصیر ته وی ابو بصیره خفه کېږه مه درې ورکوم ما شرط لګولی دی چې غږ نه شو کولی شرط و وعده وه ورېږ چې ذوالحلیفې ته راورسېدل کجورې خوړې هغې دواړو سره تورې دي دې سره غوسه نشته دی هغه یو ته ویې لکه ډېره ښایسته توره دې نه ده ډېره قیمتي او وي دا داسې قیمتي ده چې په دې ما ډېر خلک وجلی دی ډېره مزېداره ده وی ته راکړه چې لږه وګوره وی هو وګوره خو چې څنګه یې دله لاس له ورله بس اوچته کړه چې ټس شوم په هغې تجربه کړه پې و مردارې چې هغه بل وکتل چې ملګری خو یې راله مړ کړو بس هغه غر والی حالانکې هغه سره هم توره ده خو د مسلمان جوش ته بیا چېرته څوک ټینګي هغه مخکې د ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې مدینې پورې منډې والې چې حضور پاک وکتل وی دا سړی خو یې را په مخه کړی دی چې راغې دې کې ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې راورسېد وی د الله رسول هغه ملګری خو یې راله مړ کړه ما هم وژني ابو بصیر رضی الله عنه او بیا ټینګ شو وی صاحب دې اوس ما سره مکې ته ولېږه زه چې ځم او واپس بیا بس کافر سړي د پسې رالیږي دې ولېږه وی نو بس بویه ځه که نه وی ځای کې ته بوتلی شه دې را سره ته ورسوه دې زه بوتلی شم یو خیال ته کې راله بېغمه کړه ما پې وژنې حضور پاک حضرت ابو بصیر رضی الله عنه ته وی ابو بصیره ورکوم به دې بیا ما وعده کړې ګوره صحابه ایمان که بل څوک ووایي بیا چې نه مې کافر سره دی شته او نه مسلمان سره دغه صحابه دي ایمان دقې ته وایي ایمان نه د ملا دی نه د طالب دی نه د جومات دی او نه د مدرسې دی ایمان ستا خپل دی او خدای سره د ایمان تعلق دی بل چا سره نشته د ایمان احسان به په ملا نه کې تا ته پېښه خدای دې پېښه مسلمان نه کافر په دا د چا سره ایمان دغې ته وایي وی ابو بصیره ورکوم به دې واپس شرط مې ایښی دی وی د الله رسوله تا شرط پوره کړه زه دې ورکړم دا خو زما کمال و چې ما ځان له وتښتوم حضور پاک د خولې نه یو ټکی وخت ویل امه مسر حرب وی دا سړی خو جنګ ګرمی لو کان له احد څوک شته نه چې دې پوه کړي بس صحابه پوه شو یو صحابي ورته ویله که چې مونږ راتښتې نو مونږ له څه له تښتې بل خو تښته که نه اوس خو یې در باندې مرګ هم پورې شو او که نبي علیه السلام ورکړې نو بیا به د سره څه کوي هغه بیا ډېره ښه ده د دریاب غاړه و هغې ته وتښتېد هغه ابوجندل رضي الله عنه د هغوی نه راوتښتېد هغه مخکې هم ورسره شو بل راتښتي بل راتښتي بل راتښتي خو چې کم مسلمانېږي یا پټ مسلمانان دي تښتي ابو بصیر رضي الله عنه لځي دریاب په غاړه ډېره دی نو چې د مکې د مشرکانو کومه قافله به شام ته تله نو لاره خو یې په دې وه دې یو پې حمله کوله نو غریبانانو خوړل څه الله اکبر نه کوټه شته چې پکې وخت تېر کړي نه سمڅه شته چې پکې ننوځي د اونو لاندې به د شپې او دروازې پراته نه کرونده شته قسم دې د اونو پاڼې خوړلې دي دا اسلام ایمان موږ ته هسې په اسان نه دی رارسېدلی نن زموږ ټوله توجه دنیا ته او مال او دولت ته اسلام ته هېڅ توجه نشته ایمان ته هېڅ توجه زموږ نشته د ایمان په خوند دغه خلک پوهېدل د اسلام په خوند دغه خلک پوهېدل د اونو پاڼې به یې خوړې او د دریاب ترخې اوبه به یې څکلې خوږې نشته او نه پوټه شته او نه سمڅه شته په دا میدان پراته دي او چې د مکې د مشرکانو قافله شام ته ځي ارادي حملې پې کوي نو د مکې مشرکانو نبي علیه السلام ته سوال جواب ولېږه وی د خدای خاطر وکړه او زمونږ د رشتې خاطر وکړه چې دا کسان مدینې ته راوغواړه او دا شرط مونږ په خپله ختم کړه که ستا نه څوک راتښتي مونږ بیا نه درکوو که زمونږ نه څوک در وتښتېدل مونږ له یې مه راکوه شرط مو ختم کړه ګوره حضور پاک فرمایلي وو که نه وی الله به لار راوباسي دا هغه لاره مونږ له یې مه راکوه خدای ته وګوره او زمونږ د رشتې خیال وښه ته قسمونه یې واچول نبي علیه السلام ته چې دا ډله مدینې ته وغواړه زمونږ په قافلو حمله کوي قافله ته نشي تللی نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو خط ولیکه د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه په نوم باندې او ډېر زیات خوشحاله او قاصد له ورکوي دا خط فورا ابو بصیر ته ورسوه او ابو بصیر ته دا خط کې لیکلي چې بس کافر خپل شرط ختم کو او ته مهرباني وکړه سره د خپلو ملګرو مدینې منورې ته را روان شه او د مدینې په لار کې به زه ستا استقبال کوم لوی خبره خط ورسېد ابو بصیر ته چې خط یې وکت دغه وخت حضرت ابو بصیر رضی الله عنه بیمار او په بستر نه په خاوره پروت دی په خاوره څادر نشته بستر نشته خوارانو سره څه دي خو دغه یو کمیس یې اچولی دی یا لږ یې والی دی په خاورو د پاسه پروت دی او ناجوړه دی ډاکټر حکیم هم نشته چې علاج وله وکړي نه دارو درمل شته چې وخوري چا ورته وی ابو بصیر مبارک دی شه
ولې قاصد ورته وایي حضور پاک ستا دپاره خط کافرو شرط ختم کړو دا خط نبی علیه السلام را لېږلی دی دا وګوره او حضور پاک درته خط کې لیکلی دی چې شابه زر راځه سره د ملګرو زه به د مدینې په لاره ستا استقبال کوم لیکن هغې ویلي کې هېڅ سکت نشته پروت دی هغه خط یې راواویسته او ښکلی یې کړه او دې سترګه والنه په دې سترګې یې کېښود او یا الله زه ستا اوس هم په دې شکریا ادا کوم ستا حمد ویم الله اگر چې د ما د نبی علیه السلام خدمت نصیب نشو مدینه مې نصیب نشوه او په دې ستا شکریا ادا کوم چې الله اخر وخت کې زما د حضور پاک د خط سره ملاقات کېږي هغه ته یې ښکل کړ په سترګو یې کېښود او ساتې لاړ وفات شو دغه د صحابو زندګي و ژوند په دغه طریقه د اسلام او د ایمان دی موږ ته را رسولی ده نه د پلار پروا شته نه د مور پروا شته نه د ښځې پروا شته نه د کوټې پروا شته نه د سولې او نه د رڼا او نه د تیارې نه د یخ او نه د ګرم ایمان چې زړه کې کېني بیا نوځي بیا داسې ایمان دی باقي مسلمانان لاړل مدینې منورې ته دغه د حدیبیې صلح خدای پاک فتح مبین وګرځوله دې نه څه معلومه شوه یو د صحابو د پیغمبر تابعداري څونه ده لې نه غواړي لیکن حضور پاک چې څه وایي خبره مني دا کارنګې به تاسو اوس هم د دین خپل مشر طالب خبره به منئ د دین په خبرو کې به د هغه نه انکار نه کوئ خبره بالکل منئ بل بیعت د جهاد بیعت یې ورسره کو بیعت یې ورسره فورا صحابه تیار شو د هغې غټه قرباني او د پیغمبر علیه السلام احترام او عزت او د دین کلکوالی چې په دین دومره پخته دومره کلک و چې نه مسلمان سره دی شته او نه کافر سره لیکن بیا په خپل ایمان او په خپل دین پاتې دی او د صحابو د دین دپاره محنتونه او کوششونه او خود یې د دواړو جهانو د مبارک سردار خدمت دعا وکړئ رب العالمین زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي